بالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فشوق ما يدرس الشريف هو اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. معزز ورنو الله پاکم سرزما پخو ایمان خوشحالا کا دال عالمی تحفظ ختم نبوت زیر اہتمام کانفرنس تے اور داد آغا تاجدار مدینہ آغا شخصیت کہ اللہ داغد وجنا دا دنیا بادا کڑی دا یو عرص تکو کلچ دا درود شریف پاوالا بان خبر راشی نو بڑیر شوق و ذوقی وے ولی آیات کریمہ دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. چرتا قرآن کے احادیث کے دانی براغلے کہ اللہ مسکے و تاسم مسکوے اللہ مرجمی سے و تاسم مرجینی سے دائیو دس اشتا عبادت کے کہ اللہ پدی کی شریک دی ملیکیم شریک دی نو تاسی پشوق و ذوق مان لے ہوئے بیا ہوئے. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. معززونو یقیناً زمون سر سمتان نشتا زمون سے عمل ندی تقیو تمام دا آغا اللہ منصرا یو عظیم احسان کردی دی او آغا عظیم احسانی دا کردی چاولی بھی درخواست مسلمانان پیدا کردی نم ابنار منڈا کردی نم نکا منڈا کردی نم اخبر منڈا کردی او ایک طرفا اللہ منتا اسلام نصیب کردی دا منصرا اللہ یو دیر احسان کردی دی او بیا دا احسان دا باس احسان کردی چرا آقای نامدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امت کی پیدا کرد پدیوان دی اربون شکر اربونا ولی زمون عمل پس عمل ندے زمون کردار پس کردار ندے دا خیو تمام دا کہ انشاءاللہ دا آقای نامدار سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غب شفاعت پا مونگا اللہ دا دوزخ نخلاصی اور جنت فردوس پر آگئی. معزز رنو دا افسوس مقام دے نن پدی ملکی دا دی مسلمان پا ملکی دی اسلامی ملکی دی جمہوری ملکی آغا ملکی چکم ملک پر نظریہ باندے جوڑ شوی دی نن باغی کی قادیانات چکم خرمستے کئی دا برزے کی نکئی امدہ قید افتر دی اور دا دی دے نکٹول عالم دی کور کردی. اللہ دے دا عالمی تحفظ ختم نبوت مشران دا حقیقہ قرآن دا حقیق چکم دینو اغچا چی دا مشن شروع کرے اللہ چکم خبرن ترتلی دی دا حقیق خبرن گلزار کی اور چسوک جو اندی دی الہ العالمینہ تبیب عمرون و برکات کی دی چنن دا پیغمبر دا دشمن
هغه کې پیزوان چې پیزوان او ګرځي ورپسې څومره د شرم خبره ده نن هغې د اسلام په نامه باندې غیر ملکونو کې خلک ځان ته رابلي او ورته وایي چې دا اصلي اسلام دی تاسو لاړ شئ د افریقې حالات وګورئ الله دې عالمي تحفظ ختم نبوت دوی له چې کوم دی نور طاقت نه دې نجات ورکړي چې په یو ملک کې مال یې ورکوئ څلوېښت زره قاضیانان یې مسلمانان کړي دي الحمدلله نن 50 دفاتر لوی دا د تحفظ ختم نبوت چلیږي مدارس یې چلیږي د دې لپاره باقاعده کورسونه کوي دا د چا برکت دی دا د دغه بزرګانو برکت دی دا د شاه انور شاه کشمیري باغ دی دا د سید عطاالله شاه بخاري باغ دی چا چې خپله زندګي وقف کړې وه معزز ورونو یو واقعه ده یو ځل هاي کورټ علماء غوښتل په هغې کې علامه افغاني رحمت الله علیه دی جج ورته وایي چې ګوره دا پیغمبر دومره لوی شی دی نو چې دا کله دومره لوی شی دی د عزت شی دی نو دا د عزت شی زیاتول پکار دي که دا کمول پکار دي ولی انګریز دی که نه او دا د انګریز پرورده دی هغه الله تعالی خو ډېر څه ورکړي که نه زمونږ دا ځمکه خو بختوره ځمکه ده ښایسته خلک یې پیدا کړي دي علامه افغاني رحمت الله علیه جیب ته ناست یو د 100 روپیو نوټ یې راویسته وایي دا د عزت شی دی که نه دی وایي دی وایي د دې اجازت ورکړه چې دا ډېر شي چې هر سړی یې ځان ته جوړ کړي وایي نه دا د قانون خلاف دی نو هغه ورته وایي چې کله پیغمبري دومره لوی څیز دی نو هغه چې چا پیغمبران رالېږلي دي د هغه له طرف نه مې حکم دی چې د دې نه وروسته بل پیغمبر نه راځي حیران یو انګریز لپاره چې دغه کافر کومه قرباني کړې هغه ویلي دي هېڅ جهاد نشته والحمدلله الله د علماء دیوبند زنده‌باد لري علماء دیوبند چې وګوري کوم محاذ دی چې دوی هغې کې جنګېدلي نه دي د اسلام لپاره که د جهاد میدان دی تاسو وګورئ علماء دیوبند وایي او که دا میدان دی دا ډېر اهم میدان دی چې د حقای نامدار سرور کائنات د هغه په پیغمبرۍ باندې آن چې راغی خو په داسې ختم شو پاتې څه شو هغه بنیادي خبره راغلی الله دې موږ او تاسو له د دې خلکو نه حفاظت راکړي او الله دې زموږ پړه کې یو درد پیدا کړي چې د دې خلکو خلاف شپه او ورځ یې وکړو او د دوی خلاف وکړو او خصوصا دا کوم چې ناست الحمدلله دا خو د حقای نامدار پروانې دي دا کالجونه دا لوی لوی دفترونه دا لوی لوی تعلیم یافته خلک په دې پوهول پکار دي چې خلک خطر راوله راشئ دا حقای نامدار سرور کائنات غلامانو کې ځان شمېر کې او که ځان شمېر نه که نو خسرت دنیا والآخره بیا اسم نشته بیا اسم نشته ورو علم خدا یو ډېر لوی څیز دی یو سړی به علم وکړي بیا به څه کوي بیا به یې بل ته ښایي بیا به څه نتیجه چې دې مړ شي الله د دې په برکت باندې دله جنت ورکوي یو سړی ډېر لوی تعلیم یافته شو
هغه ته به ډېره لویه نوکري میلاوشي لویه تنخواه به ورته میلاویږي دا تنخواه باندې به څه کوي خوري به او څه به ترې جوړېږي نو الله مو سره زما په ایمان خوشحاله کړه دا نننۍ ورځ دا بختوره ورځ دا زه دا وایم چې د دې خلکو لپاره زه د دوی قسمت ته حیران یم چې د ګورنر دومره غوندې کړي الله ورسره څومره لوی رحم وکړو دا د دوی په اړه کې درد هغه د جودي غوندې قصه وشوله دومره لوی کړي هر څه پاتې شو چې د دوی په اړه کې درد و الله دومره کامل دې ځمکې نه راولي دا درد موږ کې پکار دی کله چې درد راغی الله امداد په سمدستي راځي او انشاءالله د قادیانانو بچي به مونږ یو معزز ورونو هغې د خپل مال لسمه حصه قادیانیت ته وقف کړې الحمدلله زمونږ کافر د خدای ژوندي لري نن د ربوي نوم جنابنګر شو نن په جنابنګر کې وګورئ مدارس دي مساجد دي الله کریم دی معزز ورونو د ختم نبوت د مشرانو دیدن د ثواب د ثواب د ختم نبوت په مسله باندې ځان پویول دا یو عظیم نعمت دی ختم نبوت دا زموږ لپاره د آخرت د نجات یو ثواب دی او الله دې زموږ ستاسو لپاره د نجات ثواب وګرځوي او داسې آقا چې موږ له خدای کوم راکړی خاتم النبیین الله دې زموږ د هغه په سنتو د ژوندي کولو طاقت راکړي او الله دې موږ بچي د هغه نه قربان کړي او زه په ډېر ادب د خپل حکومت ته دا وایم چې تر څو پورې قادیاني په پاکستان کې په هغه اهمو عهدو باندې وي پاکستان کې انتشار نه ختمېږي تاسو قادیانیت په پاکستان کې پابندي پرې ولګوئ د قانون مطابق یې ولګوئ د ستریت د عین مطابق یې ولګوئ انشاءالله دی به قادیاني سر لوچه کوي